بعضې کسانو څاروی اغوستی هغه وایي موږ څاروی بدلو نو آیا څاروی بدلولی شي انسان که نه بعض عالمان خو مطلقا اجازت ورکوي که په ښه نیت یې بدلې او دا څاروی درته کمزوری ښکاري او غټالی بس وایي چې هر څوک یې بدل دي کي دا خو ډېره ښه خبره ده په الله باندې دا غیرت کوي او ورکوټ یې څاروی اغوستی دی او غټلی بس ښه خبره ده وادي دي خو بعضې کسان لالچیاني هغه دې ته ګوري لکه څاروی مې یو میاشت مخکې اغوستی دی اوس ډېر ښه بازار کې ډېر ښه ریټ کوي عالمان وایي چې داسې مه کوه د الله دپاره چېرته پیله زندګۍ کې ښه څاروی اغوستی دی دوکه شوی زه پرېږده په دوکه کې صحیح خو الله سره دې مینه وکړه ښه څاروی حلال کړه که نه څه چلو شو په دې کې هم ته اوس د دوکاندارانو په شان باندې چلونه ولونه کوې چې دا ښه شی دی دا سیټ ته کوه دا مخکې کوه دا داسې که که بالفرض چا عزتمندو خرڅ کو نو چې کوم اضافي پیسې یو بیا ارزان څاروی واغوستو نو دا اضافي پیسې به صدقه کې نو بچت دې څه وکړو واپس به پیسې لګې نو خو همدا ښه څاروی ښه دی که نه بعضې عالمان وایي چې په دې قربانۍ کې غریب سړی وي او یو ځل یې څاروی واغوستو بیا نشي بدلولی مالداره سړی بدلولی شي ځکه هغه خالي 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 غریب سړي باندې دغه حصه لازم شي نو به د دې وجې نه بس ده چې اوس تا اغوستي به دا دي ډېر ټوپونه دي نه وایي او به چې دا یې وکړو په دې باندې ول الله ښه پوره ثواب ورکوي ښه ډېر ثواب وله ورکوي او داسې نه چې ډېر پیسې ځان باندې واړوي او بیا سبب پیسې نشي ختمولی همدغه څاروی دی الله کې بس دا دې نه بدلوي نو دا بله مسله شو عزتمندو بله مسله ده د بعضې څاروو کې عیب راوځي یو څاروي کې عیب راووتلو ښکر یې مات شو ښکر خیر دی ښکر په قربانۍ کې نه حسابېږي ښه مات شوی ښکر والا څاروی اغوستی شي خو چې دومره ښکر یې مات نه چې لاندې دماغ خراب نه چې وروسته دله بیا ډغرې درکوي بیا حلالولی نه شي چې دماغ یې نه خراب شوي او روغ څاروی وي او ښکر یې مات دی که یوې ماتي که دوی ماتي دا هسې د ښایست شی دی دا عیب نه شمارلی کېږي څاروي کې ځکه دا څه نه غوښه ده نه د استعمال شی دی هېڅ خبره نه ده نو که د څاروي ښکر یو مات دی دوی مات دی نیمې مات دی ټولې مات دی هېڅ خبره نه په دې باندې قرباني کېږي که بالفرض غوږ یې عزتمندو شلېدلی دی یا یې کټ کړی دی نو که د درې حصې نه زیات کټ کړي بعض عالمان وایي چې د نیم نه زیات کټ کړي نو بیا دې باندې نه کېږي دغه شان عزتمندو لکۍ ده لکۍ چې د درې حصې نه زیاته کټي بیا هغې باندې نه کېږي بعضې څاروي دي دا ګډان نه هغوی غوږ د دې وجې نه کټ کوي چې نورو څاروو سره بدلېږي نه هغوی سره ډېر ډېر څاروي او یو ځای هغوی سریږي نو دا ته خپل څارو نه دا لږ غوږ کټ کړي خیر دی که لږ دې کټي په غوږونو باندې څه کوي غوږونه خو څوک نه خوري خو چې غوږ یې ډېر کټ شي نو بیا د دې قیمت کمیږي حسن هم کم شي قیمت کې هم کم راشي او داسې څاروی ډېر بد ښکاري چې لکۍ کټي یا غوږ یې ډېر زیات کټي نو دا بد ښکاري نو د دې وجې نه داسې څاروی به بیا د الله دپاره نه حلالې یا په سترګو باندې ړوند څاروی دی ټپ دی ته وایي جي ارزانه میلاوېږي که نه غوښه پکې ډېره زیاته ده نو هلکه عاشقان په دې خبره پوهېږي چېرته چې کوم دی یو عاشق ته ووایه چې لکه دا د کاغذ والا ګل معشوقې له یو څه لکه څه کې یار ډېر بد ښکارو وی خیر دی ګلاب په شان سور دی که نه دا شی نه 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 زه خو چې کوم دی جنګیر پوره کې ښه مزېدار د ګلابو یو لویه ګلدسته علم نو دغه شان الله دپاره هم د عیب نه پاک څیز ورکوه خو د معشوقون هم په موږ ګران دی ستا دا سر د الله د وجې نه په دې دنیا کې موجود دی که دغه الله درته لږه ارادې خرابې کړې نو والله چې دا سر دا کپرې هم دې پاتې نه شي نو پیسې خو ته لاسه کې چې دا مال به هم دې پاتې نه شي نو د دې وجې نه عزتمندو ړوند څاروی بنا لري هسې که نظر کمزوري ممزوري نو خیر دی به د چشمو اخیستلو ضرورت نشته چې ته له خیبر بازار کې ګرځې چې چشمې ولالم چې بس ګیا خوړی شي او بس ګزارې کېږي به دا څاروی کافي دی دومره بیماریانې په دې څاروو کې خیر دی لږې ډېرې وي خو که سترګې مکمل خرابه وي بیا پرې نه کېږي دغه شان یو څاروی دی د هغې غولانځې خرابې دي اوس به دا نوي هلکان په دې غولانځو څوک پوهېږي نو بس غوږونو کې ورته په خپل ځان وي چې غولانځې هغه دغه ته ویلی کېږي نو چې کوم نه دا پی راوځي دغې ته غولانځې وایي ښه تن اردو کې ورته تن وایي اکثر دا ښځې چې یو بل د کنځلې کوي غولانځوري نو هغه دوی دا د کنځلې کوي نو بهرحال عزتمندو دغه غولانځو والا څاروی غولانځې خرابي نو د چیري که یو غولانځه خرابه وي مکمل بنده ده یا وچه شوې ده بیا په دې باندې نه کېږي چیلی صحیح ده او دغرنګې د غوا د میخې د هغې څلور غولانځې وي تن وي نو د هغې که یو خرابه وي نو خیر دی مطلب دا دی چې بنده وي که خرابه وي وچه شوي وي یا داسې زخمي وي چې کرکتې سړي راځي بیا په هغې باندې هم نه کېږي ځکه د هغې کې عیب دی نو دا عزتمندو دغه د عیبونو مې درته یو څو خبرې بیانې کړو یو دا دی چې کوم وخت کې ته حلالې په هغه وخت کې څاروی را پرېوځي نو بیا که هر ځای مات شو خیر دی څه خبره نشته دی ښه هغه وخت کې که څه عیب پکې پیدا شو خیر دی یا خپه ماته ده یو څاروی دی راوستی خپې ماته شوه نو که په ځمکې یې لګوي نو بس ګزاره کېږي دغه پې کېږي اختر پې کېږي که غریب سړي څاروی اغوستی دی او هغه مکمل خراب شو هېڅ خبره نه
هغه چیر څنګه ګوټ شو شل شو ډون شو دغه قرباني کیږي مالدار سړی به بدلی دویم بل عزتمندو مسله دا دا مسله ته ختم شي اوس تاسو ځین کې څه مسله راځي ته پوسو کوي شابه مسالې دارو مسالې والا تخلق مسالې دار وایي جی جی شابه دا اهم مسله بعضی کسانی مړو د پاره هغوی قرباني به کوله سکالی وس نه کیږي نو اوس که بل فرض دا یو قرباني کولی شم ځان لپاره وکم که هغه مړي دپاره وکم بس مړي پرېږده د ځان غم کوه مړی د خدای بس اسې بې څه وبخي یا داسې چې کوم دی یو 2 رکعته مونځ ورپسې وکړه یا څه ذکر وکړه هغه ورپسې وبخه خدایه پاکه که تا باندې واجب وي ګار شوې د خپل حصې ګناهګار شي ثواب درته میلاویږي خو هغه دومره کم ثواب دی دلته باندې واجب پاتې شو نو دې وجې نه عزتمندو بې مړو دپاره مه کوئ بس هم د دوی ژوندو دپاره یې وکئ صحیح ده که نه بعضې کسان دی جی ما نه بارمک نه ډېر ټلیفونونه کوي زمونږ خلک ډېر عزتمندو رواجیان دي توبه توبه د زوی یو وس کېږي د قربانۍ نور وس یې نه کېږي پلار ورته وایي ماله به قرباني کې که تا به خپلې پیسې ګټلې وې که نه خپلې دې مزې کړي دي ږیره دې سپینه شوه مزې دې کولې او الکوالي چې کوم بایسکوپ ته بتلې پخواني خلکو به دې سلیما ته بایسکوپ ویلو بایسکوپ ته بتلې پیسې دې نه دي ګټلي اوس چې کوم دی هغه زوی دې لږې پیسې پیدا کړلې زما په نوم بیا کې دا خلک به څه وایي زما دا تربوران به څه وایي تربوران دغه وایي که نه چې دې سړي په ځوانۍ کې عمر ضایع کړی دی اوس د بچو پیسو ته ناست دی نه بس دا مه کوه ها که د زوی دې ډبل وس کېږي نو په کار دا دی چې پلار لیمو کې مشر پلار یې دی مور یې ده هېڅ خبره نه 3 دیو کې 4 دیو کې 5 دیو کې خو چې د زوی دې وس نه کېږي مجبوروی مه د هغه د دویم وس نه کېږي یا مثلا بعض وخت کېدای شي د ښځې وس کېږي هغې سره سره زري د خاوند یې نه کي خاوند ورته وایي نه دا خو د شرم خبره ده ته به قربانیانې کې موږ به داسې ګرځو نو دا څه خبره ده عزتمندو په هغې واجب ته به د هغې نوم پې واله غوښې ته ته پرله تو وټوله ته وخوره خو د قربانۍ په وخت کې د ښځې نوم واله د زوی نوم واله یا کور کې د انګور ده د هغې په نوم باندې وکړه او غوښه ټوله ته وخوره هېڅ خبره نه ده نو یو بل سره په دې کې عزت مه کوئ چې ډېر هم وس کېږي بیا خو ښه ده که نه نو چې د کم وس کېږي هغه باندې کوئ ها بل څوک څه تپوس کوي شابس بعضې غاښونه او څاروي غاښونه غورځولي دي باندې قرباني کېږي که نه چې 2 کاله عمر یې پوره او غاښونه یې وغورځول بس کېږي پې د دې اصل کې عمر مسله ده خو خلک دروغ وایي نو د دې وجې نه موږ خلکو ته وایو چې غاښونه یې ګوره یا یو روایت کې مسنه راځي نو مسنه بعض عالمان دا معنی کوي چې 2 کلیز او دا معنی کوي چې 2 غاښونه دي مخامخ غاښونو ته مسنه ویلی کېږي نو د دې وجې نه هغوی غاښونه پکې ضروري دي خو که چا په خپل کور غټ کړي وي یا تا ته معلوم کېږي چې غاښونه یې غټ کړي خو نن سبا داسې که نه دا سوداګر ظالمان یې ترې وباسي دا ترې غاښونه وباسي او د هغې په ځای پلسټکي غاښونه ورته ږدي ځکه هغه په 1500 کېږي او څاروی د 10,000 20,000 ګران خرڅېږي نو په دې باندې پوره بیا د 20,000 باندې د غاښونو یو فیکټري ویستلی شي ځان له نو د دې وجې نه احتیاط کوئ بس خپله قرباني مه خرابوئ چې غاښونه یې جوړي بعضې خلک وي غاښونه خو یې شته سادهګان کسانې غاښونه یې وي هغه د پیو غاښونه وي پاخه غاښونه ګورئ دا یاد لرئ هغو ته کولاو کي د ښاریانو ته اکثر کولاو کي جی دان ته وې ها دان ته وې نه دیکھو هغه وي بس هغه بس ټیک دی چې د غاښونه شته نه پاخه غاښونه ګوره جی شاباس یو خو ځای ګرمۍ خراب کړي چې لږ مصروفه شي او جی جی نو د قربانۍ تعلق عزتمندو واده سره بیماری سره سپینېګیري سره او تورېګیري سره مشرۍ کشرۍ سره دې ته صرف بلوغت سره تعلق دی چې بس بالغ یي او پیسې د سره یي د اختر په ورځ هم که درله پیسې رالې یو سړي سره مخکې نه وي او د اختر په ورځ باندې چېرته شوړه وله راله بار ملکې ملګری وي هلکه زه بس دا سرکوز یې د قرباني نه کې پیسې وله ولېږه نو بس هغې دله راولېږلې نو چې د اختر د 3مې ورځې د ماښام نه مخکې هم د سره پیسې رالې نو بس بیا به هم قرباني کې که واده دې کړی او که دې نه دی کړی که بیمارې کار سي چې پیسې د سره شته هم د دې د وجې نه د خدای ښه کوي قرباني وکړه جی یو مسله بل تپوس غوښې تقسیم عزتمندو مستحب طریقه دا ده چې 3 حصې به تقسیمې یو د غریبانانو دپاره یو خپلوانو دپاره یو د ځان دپاره مستحب مطلب دی د پیغمبر د صحابو د نیکانو خلکو مطابق عمل دا طریقه ده نوی نوی فریزر اوس نن سبا روانې دي روډونو باندې تاسو وګورئ
نو دا د دې دپاره خلک چې ټول مال پکې سنبال کړي. یو سړي ما باندې 6 میاشتې بعد غوښه خوړه، مفتي صاحب سپیشل شی د باندې خورمه، داسې ستور سې راوویستل چې ما ته کېږو زه چرګان نور څیزونه میزونه وو، ما یې که دا څیز یې نه پېژنم، دا ډېر برکتي څیز دی. وایي دا د اختر غوښه ده. ما ورته ویل ماله خو غوښه بده ده، ما که دا شی دې اوس وخوړو دا تور او دا دومره دغه ده خو هر څه به دا نور به هم نه پاتې کېږي. ما ورته ویل ماله غوښه بده ده، هغه وخت کې ماله بده هم وه، بس ما یې دا زه چرګان مرګان خورم او دا کلول تورۍ خورم. نو داسې کار مه کوئ عزتمند. ها ټیک دی یو سړی بال بچه داره دی او هغه قرباني کړې ده د دې دپاره، نو که بال بچې ډېر دی ځان له لږه حصه ډېره کېغوستله خیر دی، دې کې څه ګناه نشته دی. پوه شوې؟ خو نو پرلتو ته مه لګوه چې ټول مال په خپله په دواړو جامو وخوري. دی بس ټایم پوره دی، هغه کوئی سنت کوي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. چې څو پورې مالدار سړي قرباني نه ده کړې او قرباني څاروی ته ورک شو کار شو، به ده باندې قرباني د اختر په ورځو کې ضروري ده چې بس قرباني ورکه شوه. بله باري چې غریب سړی بس بله پې نشته دی، بس ځان دې مست نه کوي او بس هغه یو چې هغه الله قبوله کړه، که ورکه هم شو الله قبوله کړه. مالداره سړی به خامخا وینه تویوي د څاروي، که ورک دې شو که هر څه وشو دا به خامخا قرباني کوي. الله دې